ترمذي کې یو روایت دی چې د دې ګناه اصلا دوا چې کوم ده هغه توبه او استغفار. هر څومره ګناه چې دی وکړل او دا ښکاره خبره ده چې د الله ناراضګي د بندگانو پر ګناهو باندې کېږي. الله ناراض قهر راس د دغه ګناه چې الله پرې ناراضه سوی دی د دې څخه د خلاصون او د ځان خلاصول او خپل زړه ځینې صفا کول دا په توبه باندې کېږي. او دا توبه در مرګه پورې الله چانسور کړی دی بنده ته. دا نه چې یوه ورځ کې 100 وارې توبه وباس الله چانسور کړي. ان الله یقبل التوبه توبة العبد. الله د بنده توبه قبلوي تر هغه ساعته ما لم یغرغر تر څو چې غرغرې ته دغه نه راغلی روح نه راغلی. دا د زکندن حالت شي ستا په دې ځای کې ولاړې او بیا ته نه وایې الله ما ګناه کړی دا وخت نه دی توبې. فرعون علیه لعنه تاسو وګورئ دې واقع خو به تاسو ډېر بیانوي. کله چې دی دریاب ته راغلی پر موسی علیه السلام پسې نو بیا دا خپل حیوان ورپورې وي وراماده کړي پر دریاب ورګډ شو چې کله اوبه ونیوي بیا دې وایي هلته عاجزي کړي هلته د خدای پر خدایي اقرار کړي وایي زه اوس ایمان پر هغه رب باندې راوړم چې د هغه نه علاوه بل نشته. کم رب؟ آمنو بنو اسرائیل. زه په هغه رب باندې ایمان راوړم چې بنو اسرائیل ایمان راوړي وانا من المسلمین. بس زه اوس مسلمان یم زه د مسلمانو څخه. الله سورته الان وقد عصیت در اوس دې څه چمونه کولو اوس چې مرګ دې غاړې ته راورسېدې د هلاکاتو او د بچاوېدو امید ختم سو هلاک سوې اوس دلته توبه باسې اوس دلته ځان دا وخت کې د دې پکار نه په دې وخت کې الله پاک جل جلاله قبلوي. قرآن کې الله بندگانو ته وایي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندگانو ګناه مې کړی ده د الله نافرماني مې کړې ده خدای مو ناراضه کړی دی مه نه امیده کېږه که نه. یو کس ډېرې ګناهې وکړي وایي یاره کاکا هغې به خدای نه بخښي زما دا ټول حرام. بل ورځ ماته یو چا ویل ما ورته زکات وباسي ده ورته ووایي چې زه په شو پیدلی یم در اوسه پورې په قسم په خدای که حلاله ګټلې زما دا ټولې مردار دي نو زه زکات په چیش کې وباسم. ګوره دا په ګناه افتخار کوي دا فخر کوي په ګناه باندې. الله څه وایي یا عبادي الذین اسرفوا. ای زما بندگانو چې پر خپل ځانو مو د ګناه په وجه تجاوز کړی دی د ځان سره مو ظلم کړی دی. ظلم د هغه ته وایي چې ګناهې مې کړي دي د الله عذاب ته مو ځان اماده کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله. زما د رحمت نه مو ناامیده کېږي زما د رحمت نه مه ناامیده کېږه بلکې زما رحمت اوس هم غالبه دی. توبه واسه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ستا په توبه باندې ستا ټول ګناهونه معاف کړي او د سره راضي بسي. د دې څه دا معلوم سو چې کله بنده ګناه وکړي چې هر څومره خطرناکه ګناه وي مایوسه کېږي نه ناامیده کېږي نه چې دا ګناه خو ما دونې خطرناکه ګناه کړ دا به کله الله ما وبخښي. څنګه به یې ما وبخښي؟ الله جل جلاله په هغه وخت کې لا هم بنده بخښي چې د ده عمر 90 کال او 95 کال ته رسېدلی. دا 95 کال د الله پر نافرمانی کې تیر کړي. دا 95 کال د خدای تبارک وتعالی په احکاماتو په خلاف تیر کړي. دغه ټول عمر د نبی پر خلاف تیر کړي لیکن بیا پر ځای باندې پروت نه بدن کار کوي نه پښې کار کوي نه ولاړېدلی سي نه څوک لاس ورکوي بیا یې د سترګه اوښکې تویي چې خدای اوس خو نه ناامیده سو. الله ستا رحم غواړم. هلته الله پاک جل جلاله ورته وایي زما بنده که څه هم ضعیفه سوې که څه هم بدن دې کار پرې شوی که څه هم د ګناه نه یې زما د فرمانبردارۍ نور وس او توان نه لرې لا بیا هم زما رحمت غالبه دی زما د خوا